د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د حدیثونو یادول. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ډیر مشهور قدرمن صحابي دی او دومره ډیر حدیثونه د نه نقل دي چې د بل صحابي نه دومره زیات نقل شوي نه دي. په دې به خلک حیران وو چې په 9مه هجري کې راغلو مسلمان شو او په 11مه هجري کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. دومره لږه موده کې چې تقریبا 4 کاله کېږي دومره حدیثونه ورته څنګه یاد شو. پخپله حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د دې وجه ښایي فرمایي چې خلک وایي چې ابو هریره ډیر روایتونه نقل کوي. زما مهاجر رونه تجارت پیشه وو، بازار ته به یې تلل راتلل وو او زما انصارو رونو به د کرکیلې کارونه کول. د مشغولیت ورته وړاندې وو او ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د اصحاب صفه د مسکینانو یو مسکین و چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت کې به څه د خوراک دپاره ورکړی شو په هغې به یې صبر کولو. پروت به و په داسې واقعاتو کې به موجود و چې په هغې کې به هغې نه و او داسې څیزونه به یې یادول چې هغې یادولی نه شو. یو ځل ما نبي علیه الصلاة والسلام ته د حافظې شکایت وکړو. هغې مبارک وفرمایل څادر وغوړوه. ما څادر خور کړو. نبي علیه الصلاة والسلام په دواړو لاسونو سره په هغې کې څه اشاره وکړه. دې نه پس یو فرمایل دا څادر ځان سره یو ځای کړه. ما خپلې سینې سره پیوست کړو. هغې نه پس هېڅ څیز رانه هېر نه شو. پیدا کې لیکي اصحاب صفه هغه خلک بللی شي کوم چې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم لکه هانکا اوسیدونکي وو. د دې حضراتو د هر خوراک څه خاص انتظام نه و. اوبو دا به ووایو چې د نبي علیه الصلاة والسلام میلمانه وو. د کوم ځای نه به چې څه هدیه یا صدقه راتلله په هغې به د دوی ګزاره وه. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ هم دې خلکو کې و. ډېر ځلې څو وخته نهارې به هم په دوی تېرېدلې. بعضې وخت به یې د لوږې نه د لیونتوب په شان حالت شو، څنګه چې د 3 باب په 3مه او 9مه کیسه کې تېر شوي دي. خو سره د دې حدیثونه په کثرت سره یادول دوی مشغله وه چې د دې په برکت نن د ټولو نه زیات حدیثونه د ده ښودلی شي. ابن جوزي رحمت الله علیه تلقیح کې لیکلي دي چې 5340 حدیثونه د ده نه نقل دي. یو ځل حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د جنازې متعلق یو حدیث بیان کړو چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې څوک د جنازې مونځ وکړي واپس راشي هغه ته 1 قرات ثواب ورکولی شي او څوک چې دفن کې شریک شي هغه ته 2 قرات ثواب ورکولی شي او د 1 قرات مقدار د احد غرونه هم زیات دي. حضرت حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ته په دې حدیث کې څه شک شو. وی فرمایل ابو هریره په سوچ سره ووایه. دې غوسه شو. سمدستي حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته ورغی او عرض یې وکړو چې زه تا ته قسم در کوم او تپوس کوم چې د قرات والا حدیث تا د نبی علیه الصلاة والسلام نه دی اورېدلی؟ هغې وفرمایل او اورېدلی مې دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې ما ته د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې نه خو په باغ کې ونې لګول وو او نه بازار کې مال خرڅول وو. زه به د نبی علیه الصلاة والسلام په دربار کې پروت وم او بس دا مې کار و چې څه خبره د یادولو په لاس راشي یا څه خوراک راکړی شي. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل بېشکه ته زموږ خلکو نه زیات حاضر باش وې او په حدیثونو زیات پوهېدونکی یې. دې سره ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه د 12,000 ځله هره ورځ استغفار لولم او یو مزید د سره و چې په هغې کې زرغوټې وې. د شپې به تر هغې وخته پورې نه اوده کېدو تر څو پورې چې
به په هغه سبحان الله سره پوره کړې نه وي.